السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو نه حکیم یم نه ډاکټر یم، هیڅ شی یم نه یم. شوګر شومه، یو چا راته ویلي وایي ګونګه خو به نو مقصد خو په هر علاقه کې مختلفې ژبې دي، دا بوټیو ته مختلف نومان اخلي. نو د موږ په علاقه کې خو دې بوټي ته ګونګه وایي. دا بوټی نه ده. د شترنګ په سر دوا درته ښیم ښه. دغه وروره یو سپینې هغې لښتې او دغه شنې پاڼې نه ده، دغه شنې پاڼې دې ته موږ ګونګه وایو ښه. دا په وطن ته تللی ومه، شوګر شومه دلته په سعودي کې وروره شوګر شومه، ورې ډېر هم دلته په تکلیف دغه پاڼه هغه لري. خیر هغه دغه خو ما دا تنکی راښکولی ده. نو ورې یو چا راته ویلي چې نورې دواوې مواوې مه کوه، بس دا سعودي دواو ورې تاثیر هم نه کاوه. ته داسې چل وکړه، دا ګونګه وچ که او ویې یې ښوه، سار یې خوره، اوس صحیح ده. ما دغسې وکړو، وچ مې کړو، چای به مې ځینې پوه کړو، سهار بجې مې ته تلمه، یو دوه ګیلاسه به مې وچړو، خو مقصد جک جوړ یې کړم. په وزن کې چې معمولي فرق راغلی و، هغه هم بېرته جای په جای شو، بېرته جای په جای شو. اوس خدای دې وکړي چې دا ویډیو غټه نه شي. دغه اوس مې داسې چل ورسره کړی ده، دغه مې وچ کړي دي. کڅوړه خو تاسې ولیدله. ماخوستن چې یا مازدیګر چې یو ټیم پیدا کړم، د شترنګ په سر باندې موټرواني ژوند ده، داسې یې وسرویم، نه وکلۍ شته نه جوسر ماشین شته، هېڅ شی نه. داسې یې وسرویم وروره دې بوتل کې ور واچوم. دې بوتل ته چې ور واچوم، سهار چې راپورته شم، سهار چې راپورته شم، دا بوتل دې ګیلاس ته ور چپک ویې چڼم، نه ده که وچړل شي که نه وچړل شي، خلک یې دغسې کپه کوي. یاره ته په خدای اعتبار وکړه. یو 5 ورځې مې وکړو، 5 ورځې. پرون مازدیګر ورغلمه، شوګر مې ټیسټ کړو. هغه راته ویلي وایي د تا په ژوند هم شوګر نه ده سوی، د تا په ژوند وایي شوګر نه ده سوی. نو وروره که شوګر یاست دی، دغه م علاج ده له خیره سره، نورم الله ته سپارمه. نو ما خو تاسو ته له مخه هم کیسه وکړه ښه. د شترنګ په سر باندې ډاکټر یم. دغه نه ده، دا ګونګه ده، داسې کوي له خیره سره، داسې له خیره سره هغه کوي، وسروي په غریوې کې. نو ما مقصد که وکلۍ او جوسر لرئ، خو ځان ته خبره ده ښه. که چیرې د شترنګ په سر باندې د ځان علاج کاوه یارانو، نو دغه ده ښه. بس وروره اتیسن دا بوتل خلاص کړه له خیره سره. بسم الله الرحمن الرحیم. اته بیا وروره دې ته ور واچوئ، بوتل لرئ، جیک لرئ، چاجوش لرئ، بدنۍ لرئ کور کې. اته بس وروره سهار وچښئ، یو 12-14 ګنټې کې پرېږدئ، سهار یې وچڼئ، ویې څښئ. 5 ورځې بعد شوګر ټیسټ کړئ، که نه بیا دلته کمنټ راته وکړئ.